ګوجري الله تعالی غوښتلی نو الله تعالی به دا ټول خلق په اسلام راوړلو باندې مجبور کړي وو. یعنې د ټولو خلکو باندې به په زور ایمان راوړی اسلام به راوړی. خو الله تعالی داسې نه دي کړی بلکې د انسانانو د اختیار ورکړی دی او دواړه لارې ورته ښولي دي چې په کومه لار باندې دا انسان ځي نو ده ته اختیار دی. خو دې هدایت والا لار خپلي په هدایت والا لار باندې ځي نو هم ده ته اختیار دی، او که دې د ګمراهۍ او د کفر او د شرک په لاره باندې ځي نو هم د انسان د الله تعالی دنیا کې اختیار ورکړی دی. د انسان مجبور نه دی چې دی الله کو غوښتلی او الله په دې باندې قادر دی چې الله تعالی دا ټول خلق په زور باندې مسلمانان کړي وي، مجبوره کړي وي په اسلام راوړلو باندې. خو داسې الله تعالی نه دي کړي ځکه دا دنیا دارالامتحان ده. او دویمه خبره دا ده چې د الله تعالی دوه صفتونه، یو مهرباندیا یعنی رحم او دویم غضب. نو ګوجري د اختلاف والا خلق نه وي، دوی اختلاف نه کولی په دین کې او دوی کفر او شرک نه کولی، نو الله تعالی بیا غضب په چا باندې کوي؟ مسلمانانو باندې الله تعالی رحم کوي په دوستانو باندې، او دشمنانو باندې او کافرو باندې بیا الله تعالی خپل د غضب صفت ښکاره کوي. نو فرمایي ګوجري الله تعالی غوښتلی نو دا ټول خلق به په زوره باندې مسلمانان کړي وو. خو ولا یزالون مختلفین، خو دوی به همیشه اختلاف ساتي. اختلاف دلته کې مراد د ائمو یا اجتهادي اختلاف نه دی، بلکې اختلاف په پیغمبر کې، اختلاف په دین کې، اختلاف په قرآن کې، په دې کې اختلاف مراد دی. مطلب دا چې کفر او شرک والا به موجودي، مسلمانان به موجود دی. به خامخا چې کوم دی اختلاف د جناتو د انسانانو د ټولو نه به الله تعالی وایي زه جهنم ډکوم. جهنم سره وعده شوې ده چې زه به تا ډکوم. نو جهنم دپاره الله تعالی دنیا کې خلق پیدا کړي. د دې وجې نه الله تعالی څوک مجبوره کړی نه دی په اسلام راوړلو باندې. خو الله تعالی په کفر باندې هم څوک نه دی مجبوره کړی، بلکې آزاد یې پرېښی دی. د انسان ته اختیار دی که په کومه لاره باندې ځي. نو چې په کومه لاره باندې ځي ته اختیار دی، نو د دې وجې نه چې انسانانو د اختیار میلاو دی. خو په خپل اختیار یو انسان ایمان راوړي او دی په صراط مستقیم باندې چلیږي، په نیغه لار باندې چلیږي، هم د اختیار دی. یو انسان کفر او شرک کی بدعاتو کې دې کې مبتلا کېږي نو هم د اختیار دی. نو الله تعالی په زوره باندې څوک نه مسلماني. او دویمه دا چې دا اختلاف دا به روان وي د مسلمانانو او د کافرانو په منځ. خو الا من رحمه، مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې ربک رب ستا، نو چې ستا د رب رحم پې وشي نو دی به د اختلاف نه بچ شي. او چې د الله تعالی رحم بینی شوي نو دی بیا د اختلاف نه نشي بچ کېدی. نبی علیه السلام د الله فرمایي په تا ته موږ د پیغمبرانو هغه کیسې بیانو، د هغې خبرونه درته بیانو. ما هغه څه نثبتو چې کوي شي مضبوط شي به په دې سره فؤادک زړه ستا. نبی علیه السلام د الله فرمایي چې موږ دا خبرونه د ډېرو امتونو د ډېرو انبیا علیهم السلام د دې دپاره بیانو چې په دې سره ستا دا زړه مضبوط شي چې د هغې څنګه موږ امداد کړی دی، څنګه تکالیف په هغې راغلي دي، په دې بیانولو سره ستا د زړه مضبوط شي. تاسو خپل عمل کوئ، موږ خپل عمل کوو. وانتظروا، تاسو انتظار کوئ، انا منتظرون، موږ هم انتظار کوونکي تاسو سره.